السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن مې ډېره مزناکه ډېره ښایسته ویډیو راوړې ده د مور او د پلار او د بچې ترمنځ یو واقعه ده، د مور او د زوی ترمنځ ډېره مزناکه او ډېره ښایسته ویډیو ده. مولانا صاحب چې کوم دی ډېره ښایسته یو کارګزاري بیان کړې ده د یو زوی او د یو مور په باره کې. ډېر د عبرت ویډیو ده. ما په خپل هم څو فېره وکتله، ډېر زیات مزه یې راکړه. ما وایي چې راځئ زموږ په دې معاشره کې د مور او د پلار چې کوم دی نن سبا خلک ادب و احترام نه کوي، دا خیال نه ساتي. نو ما ویل چې راځه دا ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره کتونکو سره شیر کړو. په دې پیج باندې تاسو نوي یې نو زموږ پیج سره سبسکرایب کړئ. که چې په یوټیوب باندې ګورئ، فیسبوک باندې ګورئ نو زموږ پیج فالو کړئ. او دا شان په ټیک ټاک انسټاګرام باندې زموږ اسلامي پیجونه دي، اسلامي پیجونه دي او اسلامي بیانات، اسلامي خبرې موږ تاسو سره په خپل پیج باندې شیر کوو. نو داسې قسمه ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ پیج ضرور ځان سره فالو کړئ. راځئ دا ویډیو ګورو او مخکې د خپلو ملګرو سره هم شیر کوو. لیکلي دي وی یو هلک ډېر تابعدار خپلې ټبر ته به وي زما د مور خدمت کوه، په ما د مور ډېر احسانات دي. او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره دی به چې سړی خپلې بیبي ته ووایي چې زما د مور خدمت کوه. که هغه نه کوي پخپله یې کوه، پخپله ته یې پخپله کوه، ته بد نه ښکاري. نو هغې ټبر یې ورته وی ټیک ده، نو هغه ټبر یې هم ښه ښځه وه، خدمت به یې کوو، خو عمر یې نو سړی ستړی شي. نو هغه ټبر یې ورته یوه ورځ وی زه دې خدمت ډېره ستړې کړې ما، نو ته دې مور ته ووایې چې دا حقونه د سره حساب کېږي، په یو ځای به وله بدله ورکړي. هغه وی دا خو ډېره قیمتي خبره ده. راغې مور ته وی مورې حقونه راته حساب که چې په یو ځای بدله درکم. مور ورته زه صحیح د حساب به شروع کړو. وی زر خو ګورې نه کېږي، ټیم به علي. وی صحیح ده وادلې ټیم خو حساب شروع که. وی صحیح ده نن نه به حساب شروع کم. چې ماسخوتن یې بچې اوده شو نو مور یې یوه ډرکه لوټه د اوبو راواغستله او په کټ کې ورته واړوله. بچې راپاسېد، وی دا څه کوې؟ وی ګورې کنزل به نه کوې ښه؟ وی صحیح ده. چې بله لوټه یې ډکه کړه، د کټ په دې بل طرف کې ورته واړوله. وی مورې دا څه کوې؟ وی تا راته نه وي چې ما سره د حقونو حساب وکړه، زه بدله در کوم، تا راته ووي که نه؟ وی مور ورته وایي چې ما 2.5 کاله ستا سره د متیازو په لون کټ کې ایستلي وو، 2.5 کاله. نن ته یوه شپه په دې لون کټ کې د اوبو په لون کټ کې وکړه، نو ماله به د یوې شپې بدله راکړي چې سحر شي نو د یوې شپې حساب به کلیر شي. وی مور ته وی چې مورې مات مې کا، ستا حق نه پوره کیږي، ستا حق نه پوره کیږي. 2.5 کاله به په لون کټ کې شپه کوم، نو صرف د 2.5 کالو د شپې حق به ادا شي. نو د مور او پلار حق نه پوره کیږي. رب العالمین ډیر مهربان ذات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا مور او پلار وفات یو د ده نه دې ته نافرمان و او هغه اوس وفات دی او دی خفه دی چې زه څه چل وکمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې دپاره د دعاګانې غواړي، او د هغوی چې کم تعلقدار خلق و د هغې د خیال ساتي، او هغوی چې کمې وعدې کړې وي هغه دې پوره کړي، او د دوی دپاره د استغفار غواړي، نفلونه دې کوي، عبادات دې پسې بخي. وی تر دې چې الله به دا سړی نیکوکار ولیکي، الله به تې د نافرمانۍ دا لیبل ختم کی او الله به تابعدار ولیکي. د دې نه بل مهربان ذات شته دی؟ وی د مرګ نه پس ورته دعاګانې کوه تر دې چې الله به دې فرمان بردار ولیکي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق